د 400 پتنګي تحصیل کې د شاعرانو د سازمان قلم قافله جرګي لاخوا د پښتونخوا صوبې د پښتو ژبې د شاعرۍ د کتابونو مخکتنه وشوه. دغه غونډه د وتلي شاعر عبدالخالق بادل په کوششونو سره را جوړه کړې شوې وه چې صدارت یې پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر کولو. په دې کې د صوبې د لرې پرتو سیمونو راغلي شاعران، ادیبانو، لیکوالانو او نورو د ادب سره تړاو لرونکي شخصیاتو ګډون کړی و. په دې دستور کې شاعرانو د خپلو خیالاتو څرګندونې د شعر په ژبه کې وکړې. په دې غونډه کې خزینه شاعره چاند بیبي، سید قیصر علي باچا، سیاد شاهی، غلام حسین غلام، جانثار صدف، محبوب گل یاسر، نصیب یوسفزی، قیوم خان قیوم، سمندر عثمان هیل، راحت سیال بابای کلیات، ذوالفقار علی خان، اشفاق علی ارمان، محمد نعیم خان ډوکیټ، غندل خان غندل او افسر افغان موجودو. په دې مخال لیکوال او شاعر عبدالخالق بادل د دې غونډې په اړه وایي. 12 کتابونه دي کنه. په دې 12 کتابونو کې یو کتاب اسلامي کتاب دی، عشق محمد صلی الله علیه وسلم، او نو ټول شعري مجموعه دي. یو پکې اردو کتاب دی او یو پکې چې کوم دغه نثر دی، دا اړومبه پړونو کتاب دا پکې نثر دی. د دې 12 کتابونو مخکتنه 13 ورځ د نعیم خان په وجره کې شو. په دې کې بهر سیمونه راغلي ادیبانو، شاعرانو او لیکوالانو کې پروفیسر نورالامین یوسفزی، عزیز منیروال، انور منیروال او زرګل خان خوم د شعر په ژبه کې خپل څرګندونې وکړې. آلاب خان شیرپو، دلبر نیوز، تنگی.